د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک کې بل سوال دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنیت څه و؟ د هغې دوه کنیته دي، یو ابوالقاسم دی او بل ابو ابراهیم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زامنو نومونه یو قاسم دی او بل ابراهیم دی، نو د هغې په نوم باندې چې د ده کنیت هم و. بل سوال دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور نومونه، نو مشهور نومونه کې شپږ نومونه ډېر مشهور دي. یو احمد دی، بل محمد دی، بل خاتم دی، بل حشیر دی، بل عاقب دی او شپږم ماحی. بل سوال دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت پیدایش په کوم کال په کومې میاشتې په کومه ورځ باندې شوی دی؟ عیسوي تاریخ اعتبار سره د پیغمبر علیه السلام پیدایش 20 اپریل او 571 عیسوي کې شوی دی، پیر په ورځ باندې. او عربي تاریخ چې کوم دی چې یا موږ ته اسلامي تاریخ ویو، دې تاریخ اعتبار سره ډېر اقوال دي، ځنه میاشتو اعتبار سره یو میاشت دی، بلې میاشت. او راجح اقوال چې دي ربیع الاول دی، چې پیغمبر علیه السلام ربیع الاول کې پیدا شوی دی، او مشهور قول 12 ربیع الاول دی. مشهور عوامو کې همدغه مشهور دی، لیکن اکثر مورخین او محدثین چې کوم تاریخ ولادت د پیغمبر علیه السلام ښیي هغه 8 ربیع الاول دی. یعنی صحیح قول دا دی چې پیغمبر علیه السلام 8 ربیع الاول کې پیدا شوی دی. او بعض عرب علماو خیلی دي هغوی چې پیغمبر علیه السلام په 9 ربیع الاول چې پیدا شوی دی.